بسم الله الرحمن الرحیم. کوم اساس پروګرام چې موږ سٹارټ دی هغه کې بعضې خلک شکایت کوي چې څوک 11,000 روپۍ څوک 10,000 روپۍ څوک 11,500 روپۍ نو هغه کې چې چا هم مطلب چې کسان موږ ته مخې ته راغلي دي باندې موږ اف آی آر کټ کړي جیلونو ته تللي دي ما ته ډېر زیات افسوس کوي ډېر زیات په افسوس درځم چې 15,000 روپۍ سره د غریبانو خلکو سره مطلب د ظلم کول او دنیا ته ځان وشرموي نو ډېره د بې عزتۍ خبره هم ده په دنیا کې هم سړی ذلیل شي په آخرت کې هم سړی ذلیل شي یو مهرباني وکړئ دا کوم احساس پروګرام چې دی هغې سره زه به بار بار دا یم چې د الله د رضا لپاره دی کونډو سره د دې غریبانو سره ښه سلوک کوئ ورځ دوه پاتې دي دا به تېر شي انشاءالله دا به ختم شي زموږ به د دې نه بعد یو بل سټپ شروع کېږي د هغې نه بعد به بل سټپ شروع کړي نو دا یو اولنی سټپ او دوه سټپونه به د دې نه بعد نور شروع کېږي دا خو د احساس په پروګرام کې زما دوه درې خبرې دي بل کم چې کرونا وایرس چې کم زمونږ ټیسټونه موږ وکړو په هغې کې موږ فازیټو ټیسټ راشي او هغه موږ مطلب د لاګ کړو کورونه هغې ته په عقیده طور باندې دا زموږ د حکومت د چیف منسټر دا هدایت دي چې تاسو 14 ورځې او کورونه بالکل لاګ کړئ چې هغه موږ کله لاګ کړل نو هغه 14 ورځې د حکومت ذمهواري ده او په کم تحصیل کې چې په ټول ډیویژن په سطح باندې د کې پی کې په سطح باندې د سواد په سطح باندې څومره په هر تحصیل کې په هر یو نون کونسل کې چې کم ځای موږ لا کړی او هغې کې کرونا ټیسټ راغلی او هغه موږ 14 ورځې مطلب دی هلته کې موږ هغو لا کړي نو هغې ته به 14 ورځې راشن د حکومتي وخت ضروري چې هغې ته به 14 ورځو سټاک هغې ته رسئ که فرض که نه رسي او چاته مطلب د اطلاع نه نو دا 92 350 دا ډسټرکټ سواد دا کمپلین نمبر دی په دې باندې تاسو رابطه کوئ که پرس که په هغې نه کېږي ما ته وټساپ کوئ دغه شان که پرس که په دیر کې که دغه شان په باجوړ کې دغه شان په بونیر کې دغه شان په شنګله کې هر خپل تحصیل ای سی سره رابطه کوئ د خپل ایم پی ایس سره رابطه کوئ د خپل ایم این اے سره رابطه کوئ د خپل ډي سره رابطه سخت وخت دی دا حالاتي جنګ دی په دې کې دا بالکل مه کوئ ټول خلکو ته اوپن اجازت دی چې د هر سړي ته خپل میسج رسوئ که پرس که په دې کې ټول کې ناکام شئ یو وټساپ کې ما ته وایس میسج رالیږئ زما په موبایل باندې ما ته رالیږئ زه به انشاءالله تعالی د هغې جواب هم ورکوم او هغه ادارې ته به زه مطلب دی چې کوم کوم درېیمه خبره کوم زموږ مسافرونو لپاره زه هم دا یو خبره کومه چې زموږ رسید الله پاک په کم عمر کې ډېر عزت ورکړی دی او د پښتنو په مرکز کې ډېره په نره نمایندګي کوي ډېر یو سنسیر ډېر یو ایماندار انسان دی صرف او صرف سوچ فکر د تاریخ انصاف ویژن دی سوچ او فکر د عوامو خدمت دی نو هغه الله پاک هغه ته مخ ورکوي او الله د سره کومک کوي ځکه چې بیا زه راځم چې یو سړي ګېډه د ارامونه خالی نو الله پاک د انسان سره مدد کوي د هغې عبادت قبلوي او خدمت کول چې دی دا ټول نه بهترین غټ عبادت دی نو هغه هم تاسو ته یو میسج کنوی کړی او میسج مطلب دی چې په وټساپ کړی نو تاسو د هغه ته هم په وټساپ باندې میسج لیږلی شئ چې څومره په بهر ملک نښتي دي په بهر ملک کې چاته تکلیف وي څومره د ملک دننه زموږ پښتانه نښتي دي زما دا خبرې چې څوک هم اوري هغه ته وټساپ کوئ که هغه ته نه ما ته وټساپ کوئ زه به هغه سره انشاءالله تعالی هغه سره به زه د شپې خبرې اخلم زما به دویمه درېیمه ورځ کېږي هلته به یې زه کنوی کومه انشاءالله تعالی هغه خپله ذمهواري اخیستې ده ټول فوکس دی په دې خپلو پښتنو چې کوم ځای نښتي کوم مسافر دي کوم په ملک دننه نښتي نو انشاءالله تعالی هغو ته ځان وقف کړی دی هغه خدمت ته تیار دی نو زه موږ اپریشیټ کوو تاسو ته هم دعاګانې کوئ او زموږ چیف منسټر چې کوم دی زموږ په صوبې په نسبت باندې دا نور په نور دغه چې زموږ په صوبه کې کم دي نو چیف منسټر صاحب هم په خپله ډېر ایکټیو دی او خپل مطلب دی چې ټول کارونه یو طرف ته کړي او ټول مطلب کیپیسټي په دې کرونا باندې مطلب دی چې کړي دا هر ټایم د هیلث سره میټینګ وي هر ټایم د کمشنرانو سره میټینګ وي د سیکرټرانو سره میټینګ وي او په دې وجه چې بهی تاسو ټول مطلب دی اختیار صرف او صرف په دې کم چې پیشنټ دي کم زموږ عوام دي په دې باندې استعمال کوي نو د دې نه اخرنۍ خبرې ته زه راتلم چې موږ ټوله مشینري صرف په دې لګیا یو نو دا جنګ ګټل چې کم دي ما زه به بار بار دا خبروم چې د حکومت نشي ګټلی یوازې چې څو سره عوام نه عوام به څه کوي د عوامو کار څه دی د عوامو کار دا دی چې خپل حفاظت په خپله وکړي زه به بار بار د سوشل میډیا ته د میډیا ته په راتګ دا مطلب دی خدای دې نه کړي الله دې نه کړي چې کله زه په میټینګ کې کښېنم زه خصوصا د خپل ملکن ډیویژن خلکو ته ریکویسټ کوم چې زموږ په ملکن ډیویژن کې ډېره زیاته آبادي ده د سواد کې آبادي ده بیا په منګوره ښار کې ډېره زیاته آبادي ده نو زه دوی ته دا ریکویسټ کوم چې الله دې نه کړي چې کوم حالات موږ ته په دې میټینګ کې وایي نو خدای دې نه کړي بیا الله دې نه کړي داسې نو چې دا حالات راشي نو موږ ټول په جړا جاړو زموږ سره به هېڅ خبره نه او بس او صرف هر سړی به مطلب دی چې د خپل پیشنټ نه د خپل مریض نه بیزاره او تختی به او هغه ته به هم لګي نو نن پکار دی چې موږ خپل حفاظت په خپلو وکړو
او چې خپل حفاظت موږ په خپل ونه کړو سبا به جاړو نن لږه سخته ده 14 ورځې به سختۍ 20 ورځې به سختۍ میاشت به سختۍ ان شاء الله تعالی د دې سختۍ پسې الله پاک خامخا مطلب راته راولي او دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ اسلام موږ درس راکوي چې کلم ته سخته تېره کړه په سخته پسې راته په دې ټایم کې زه خپل ډاکټرانو ورونو ته حوصله ورکوم عوام ته یم چې مهرباني وکړئ د دوی سره څنګ په څنګ ودرېږئ د دوی حوصلې مضبوطې کوي ځکه چې الله دې جنګ کې دوی زموږ سره لګیا دي ډېر ډاکټران ته هم خپله وایرس رالو بیا هم د هغو حوصلې مضبوطې دي زه وایم په بار بار باندې او زه انتظامیې ته زه پولیسو ته زه خپل چې څومره محکمې دي زموږ د حکومتي وخت څومره مشندران چې کومونه علم ټایم به پیدا کړي او څومره زموږ نوجوانان چې په دې کې کار کوي څومره زموږ A to Z چې ټول کار کوي زه هغو ته سلام پېښ کوم او زما هغو ته زړه د کومې نه دعا ده چې واقعي خبره دا ډېر خطرناک دی هر سړي ته خپل ځان خوږ دی هر سړي ته خپل ژوند ګران دی خو د هغې باوجود باندې راځي او انساني خدمت کوي چې انساني خدمت کوي نو پکار دی چې هغه خدای پاکه یا الله پاک د هغو مدد ته وکړي ځکه چې هغه د انساني خدمت کوي او الله پاک وایي چې کوم د انساني خدمت کوي الله پاک وایي د هغو ته زه مې لرېږم ډېره مننه ډېر شکریه